دا مسله دا وه زمونږ د چې کوم برادري ده ما سره چې کوم یونین کې کوم شورومونه دي عثمان کار سنټر او شیراز کار سنټر د دوی درمیان کې یو سودا شوې وه زمونږ جاوید بی پکې منځ کې سودا کړې وه په هغې کې د بایومیټرکس مسله راغلې وه ورځ نیمه مخکې وروسته شوی نو په دې باندې څه خفګان جوړ شوی نو په دې کې الحمدلله بیا اقرار ماما ملتان ماما اصغر لاله داسې نور مونږ سره مشرانو نو ګلزاده له زه په خپله یونین صدارت ایز صدر زرعالم سچو صاحب ډي اس پي صاحب مونږ سره تعاون وکړو جي او دا کار په خیر سره ختم شو فیصله هم جي داسې وکړه چې کوم د دوی کوم یو بل سره مطلب بقایاجات یا سو هغه هم وکړو او چې کوم نقصان ازاله شوی ده هغې ازاله هم ورته وکړه کوم سړي نقصان شوی دی پوه شوې او د جرګې والا پکې د خپل طرفه داسې یو مختصر پروګرام مونږ یو کشر و هغه پکې راغلو هغه څه تکرار کړو د دوی د بل کشر شیراز سره نه یې کې یو پیر شوی سچو صاحب ته مونږ دغه کړو نو بس په هغې کې مې انشاءالله ضمانتونه ارسو شو او دغه شو تنازع ختم شو چې کوم دی هغه محمد شهزاد کار سنټر او رفیق دی او شیراز دی او پریق دوم چې کوم دی عثمان کار سنټر علي حیدر جاوید او دا اغوی زاملو جي او څنګه چې تاسو کتل دلته د یو دوو تناړه په منځ کې یو شخړه راغلې وه جګړه شوې وه هغې کې به د جرګې چې کوم مشران هغوی به کې یو خو سالس روډ پلی کړو هغه خیر ته الله پاک ورسره به کې سچو صاحب او مشرانو خپل کوشش وکړو زه عام ولس ته یو پیغام دا ورکوم چې یاره ستاسو منځ کې کله داسې جنګ جګړه داسې تلخ کلامي کېږي نو تاسو د جرګې سهاره اخلئ او جرګې ته خپل موقف وړاندې کوئ چې خبره خیر ته ورسې خبره ډس ته ونه رسې خبره ډېره لرې لاړه نه شي ځکه چې بیا په دې ټیم کې دښمني کول یا جنګ جګړې کول دا ډېر سخت کار دی نو زما عام ولس سره یو پیغام دی چې تاسو دغه حساب د جرګې مشرانو سره رابطې کوئ جرګې مشرانو له ورځئ او حتی الوس کوشش دا کوئ که څوک ورته دوه خبرې وکړي نو خبره ځای ته وایم خپل منځ کې خبره حل کوئ نن د جرګې مشران تاسو کتل چې هغې دغه کومه په دې کې ډز ډوز هم شوي په دې کې داسې سوک سپېړه هم شوې وه خو الله پاک دې زموږ دغه حساب دا کوم مشران چې دا منډې ترړې وخي دوی د الله پاک وس او توفیق ورکړي چې هغې دغه حساب د دوو کسانو کور جوړوي او زموږ او ستاسو هم انشاءالله دا کوشش به وي چې موږ دغه حساب مشرانو سره رابطې کوو او دا خبره موږ تاڼې ته نه بوځو په جرګه باندې حل کوو نو موږ تاسو دولتونو نه هم بچ کېږو موږ تاسو به ایکسټرا پیسې چې موږ کوم هغه به هم نه لګي په عذابېږو به هم نه نو انشاءالله زما امید ده چې د شب قدر عوام دا غیرتمند او پښتانه خلک دي انشاءالله که دوی اول جنګ جګړې نه کوي که جنګ جګړې کېږي نو بیا به انشاءالله که دوی جرګې طرف ته ځي او دغه زه د ټولو شکریه هم ادا کوم چې د دې کسانو په منځ کې دا کومه شخړه راله کومه لانجه راله نو په دې کې چې څومره د سټیک هولډرز دي څومره مشران دي او چا پکې څومره کوششونه کړي دي هغه ټوله د ستایلو لایق دي او انشاءالله زه خو یې ستایم او تاسو نه هم ایله لرم چې انشاءالله تاسو به هم ستایئ او آینده هم که داسې قسمه څه مسایل راځي داسې د جنګ جګړې مسایل راځي دا لازما راځي بارګین کې هم راځي بازار کې هم راځي کور کې هم راځي چمګاونډ کې هم راځي هر یو څیز پولیس ته پرېښودل نه دي په کار د پولیس طریقې کار د حل کېدو هغه مختلف وي د جرګې د طریقې کار نه جرګه د ټولو نه چې کوم دی په دې وخت کې افضل څیز دی او چا چې د جرګې خبره منلې ده هغه په عزت کې پاتې شوی دی که یو سړي نه 10 مرګ هم شوي دي او هغه جرګې هغه 10 مرګه بخیلی دی او هغه سړي خبره منلې ده نو هغه عمر له په عزت کې پاتې شوی دی او چا چې د جرګې احترام نه دی کړی هغه عمر له چې کوم دی د بې عزتۍ سره مخي د جرګې احترام زموږ د سپریم کورټ جج هم کوي زموږ د ملک صدر هم کوي مونږ هم کوو او تاسو هم ټول کوئ زما رونو دا نن چې کومه اجتماعي غونډه دا راجوړېدل دي دا د یو دوه مسلمانانو د تلخ کلامۍ په وجه او د یو دوه مسلمانانو د شیطاني چې زمونږ او ستاسو دشمن دی د هغه د حرکت د وجې نه تاسو چې کومه پیشه کې ستاسو چې کومه پیشه ده دا مهذبه پیشه ده تاسو کاروبار والا تجارت پیشه خلک یې تاسو یو کاروبار والا خلک یې د کاروبار والا سړي نه دا توقع کول دا د عقل نه لرې خبره نبی علیه السلام فرمایي وایي اویا کرتې چې الله پاک چاته په غضب وګوري په دشمنۍ یې واړی الله دې ته موږ او تاسو ټول وساتي زما رونو بدترین څیز دشمنی ده د ایمان زوال هم پکې دی د پیسو زوال هم پکې دی او د عزت زوال هم پکې